अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इन्नल्लाहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक के तमाम इंसानियत तपारा रुश्द व हिदायत और कामयाबी राज़ना रातरी रब्बुल आलमीन कुरान पाक की द इंसानी जिंदगी मकसद जिक्र करे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाई इंस और जिन दा बखल इबादत दफार अल्लाह पैदा करी इंसान और पीरिया दा मुकल्लफ बिअमाल सालिहती जो अल्लाह रब्बुल आलमीन द अमाल सालिहा हुक्म कर गई और द अमाल सय्यिआ ये मना गई। मुमकिन इंसाना द अल्लाह द इबादत और बंदगी दोबारा पैदा रब्बुल आलमीन बंदा हर लहज़ा की हर वहदत और हर जगह और हर लम्हा की द अमाल सालिहा हुक्म कर गई और पलित और नाकार अमाल ना मुमानात गई। द इंसान जिंदगी की कमजोरी दूर हुई खता की यौकार द करुण भी दे उनकी यौकार द न करुण भी दे उनकी इंसान द खता इश्ता अब यादा इंसान द खपल कमजोर कवल दाते द अल्लाह नबी द जन्नत नबी द
ډېر شي الله ناراضه شي، خراب عملونه زیات شي، نیک عملونه کم یا ختم شي، دا به بیا جنت ته تلو والا پاتې نشي، دې جنت ته نشي تللی. نو د هغه وخت لپاره هم الله مهرباني کړې ده او بنده باندې داسې وختونه راولي په تېرو وختونو کې داسې بد عملونه کړي د نیک او د ښکلي وخت په خاطر هغه د ماضي معاصیات او ټول جرمونه او ګناهونه ورته معاف کړي. په تېره زمانه کې چې بنده څه کړي هغه ټول ورته معاف کېږي. بعضې وختونه ورته الله ښکلي ښکلي په لاس راولي، هغې کې لږ الله یاد کړي نو ډېر ثوابونه ورته میلاو شي او د لږ عمل په بدله کې د ګناهونه معاف شي. د رمضان المبارک دا میاشت د هغه ښکلو وختونو کې یو وخت و، هغه برکتي لمحاتو کې یو لمحه وه چې تېره شوه، یوه میاشت وه چې تېره شوه. رمضان المبارک کې یو عمل نفل په فرض او فرض تقویه. د رمضان المبارک میاشت چې راشي او تېره شي، په دې کې یو مسلمان داسې پاتې کېږي نه چې الله د دې بخښي. هر مسلمان که هر څه د ګناهګار وي چې توبه پکې وسي نو الله معاف کړي، الله بخښي. د رمضان المبارک هغه برکتي میاشت هغه د عبادت وه. په هغې کې دنیاوي کارونه که دې بند کړي وو نو ښه دې کړي وو، او که بعضې دنیاوي وختونو کې دې کمې راوستو نو بیا دې ښه کړي دي. دا ټوله میاشت د رمضان مبارک ده. او زموږ پښتانه د رمضان المبارک پورې دا ټول عبادتونه کوي، ځوانان یې که بوډاګان یې. د رمضان میاشت چې شروع شي تر د اختره پورې هر مسلمان په جومات کې حاضري کوي، عبادتونه شوق او جذبې سره کوي، تلاوتونه کوي، ذکر و اذکار کوي، مسائل زده کوي، اعتکاف کوي. او چې کله د اختر اعلان وشي نو هغه د مسلمانانو هغه ټول عبادتونه ختم شي، او بیا د اختر په ورځ باندې هغه دغه کارونه شروع کړي چې د هغې په وجه د رمضان هغه ټول اعمال باندې خراب کړي. د رمضان المبارک نه وروسته د عبادت هغه شوق ختم شي. نارینه په خپلو عملونو کې کمي پیدا کړي، زنانان یې عملونه کړي دي، صرف د خپل عبادتونه خاص کړي د رمضان لپاره. نو الله موږ ته دا حکم نه دی کړی چې خاص په رمضان کې عبادت کوئ. د کال 12 میاشتې دي او د دې یوه لمحه د عبادت نه فارغه او خالده نه وي. دې به هره لمحه کې عبادت او بندګي کوي. یو خاص میاشت پورې به محدود خپل عبادات نه ساتي. الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندیان میں داخل بندگی انفاق پیدا ہوئی. اور بندگی واضح کا رمضان کی نبی رمضان کا رشت مقدمات آباد اور ونام ساتھے اور عبادتوں کا بیو شان جاری ساتھے
او کچا پر رمضان مبارک کې ډیر عبادتونه کړي او اختر نه پس یې نه کوي نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې کوم عبادتونه په روزه کې کړي هغه ملتوب دي د الله نور موسی علیہ السلام کا خپل یو امتی راغلی دی او ورته وایي چې زه روزانه الله 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 وایم ذکر کوم الله یادوم ته چې کله الله سره راز دځي او تباہ الناس خبرې کوي مقاله ته ملاوي شو نو د الله نه تاسو کا پروردگار زمانه امتی دی او هغه ته یادې روزانه الله 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 ذکر کوي دا ذکر استا وخت دی کنا او دا ذکر کا مقبول دی کنا موسی علیہ السلام الله سره راز لگاو الکه الله نه تاسو کې پروردگار زمایو امتی دی تا یادې دا ذکر صاف وعد کنا او تا قبول دی کنا اللہ تعالی دو فرمائے دغه امتی ته وایي چې دغه یو ځل کوی چې الله پما باندې خبرې دي دما ډېر خوښي مزه راکړي لوشي نظر کاټل چې بندا اته ډېر خپلې وي د ما خو نه وي د خوښي یو ځلې کې یو نه ټول په پسې سره چې دوباره چې دوباره وي بیا چې سیده وایي چې بیا وي بدل چې وایي دې یو شات ما جاری کوي چې وایا وایا الله 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 چې یو عمل د الله وحي د دې رسول بیا الله مقرر کوي چې عمل د الله نیر وحي دا عمل پر رواني باندې مخکې د دروازې بیا په مقدمه او دا رمضان مبارک دا نیک اعمال د الله وحشوي د دروي چې اوس بیان کوا او دا الله نیر وحشوي دا رمضان نه غیر د اختر نه پس عمر اختر جمعتونه کجوماتونه بیا د رمضان په شان آبادو د سحر ماسپخین مازدیګر ماښام ماسخوتن په اړیو بوز کې جوماتونه داسې آباد د کسیدې په روزه کې آبادو دې چې د دې ټول کړي د نیک اعمال د الله وکړو دوباره الله یې ذکر ځان تر پریدو ځان دې راغلي او تاسو وایي چې جوماتونه خالی دي پروژه کې جماعتونه آباد او اوس د روزي د رسو اختر نقص جماعتونه شاو شو لسته وخت بیا راځي او ټول جماعتونه خالی دي دا دلیل د دې خبرې چې د دغه خلکو د خپل عملونه چې په موضوع کې کړیو هغه د الله نور وخت دوباره ځان ته راوړي ځان ته تکړه دي شرعي دي الله ځان ته کړی دي دا رمضان المبارک چې کوم اعمال دي کوم چې قبول دي کنا خپل رته او چې د اختر نوښت د جمعه تدقیق کنا کله دې کې د روزي عمل د قبول دي کله دې نو په جمعه ته راځل نو اسه د روزي کې ځان ستل کړي او عمل د الله نور وکړي کوم چې بار بار راځي کله کول د مالک خوخي نه هغه بیا داودونه ورکړي چې راځه دا راته مته بده او کوم چې د میزبان دمي هو هغه یو ځل خامخا راځي هغه نبی معلومي چې دا میزبان را سره څنګه راځي دا میزبان بیا راځي نو موږ شي جالي باندې راځي
موږ مېلمانه یو د الله د کور او زموږ میزبان د الله په کور کې الله دی د دې کور مالک الله دی چې موږ بار پنځه پیرې د ورځې ځو راځو که نه چې کله پکې بدي شي ورته راځو جومات ته راتلل بند کړل د دې دا مطلب دی چې زموږ په راتلو باندې میزبان ټول خوشحاله موږ یې نور وخت کې نه پرېږدو او که جومات ته راتلل د جالب وساتل د دې دا مطلب دی چې دا میزبان چې الله دې هغه باندې خوشحاله دی بیتالله تعالی په مؤخر کې خپل کوشش په خپل کړو کله الله نه یو دا الله او د بنده دښمنی نشته خو صرف خراب عملونه دي په بنده کې د هغې خراب عملونو د وجې الله موږ له ځان نه عفو کړي ځکه الله ښکلی دی او الله پاک دی قدوس ذات دی الله پاک دی ناپاکه انسان ته څنګه ځان ته جوړ کړي داسې جومات پاک دی نو پلیت انسان ته څنګه الله دې جومات ته راپرېږدي موږ تاسو ته د الله نه لرې د الله لرې وخوښ نو دا دښمني نه ازلي ده نه ابدي ده د پخوا نه دښمني نه وه او نه به همیشه لپاره دښمني وي دې وخت کې موږ د الله لرې وخوښ سوچ وکړه چې ولې دې وخت چې کوم پکې بد عملونه دي هغه پرېږده چې ته پاک شې نو الله پاک دې ځان ته به دې رانږدې کړي خفګان به ختم شي صلح به وشي په رمضان کې الله ټولو سره صلح کړې ده او چا توبه ویستې ده ګناه ورته معاف کړې ده او بخښلې ده او بیا د اختر نه وروسته موږ ځان ناپاکه کړی دی ځان هم په ګناه باندې ککړ کړی او ګنده کړی دی نو د هغې ناپاکۍ په وجې بیا د اختر د روژې نه پس د اختر نه پس الله ځان ته نه راپرېږدي جومات ته نه راپرېږدي نو هغه صلح به ټول غواړي او چې کوم ګنده ګناهونه بیا جوړ کړی وي هغه به بیا د الله نه معاف کول غواړو چې الله دې راته وبخښي او معاف کړي بهرحال جماعتونه آباد کې د الله عبادتګاهونه دي دا د جماعتونو زینت دی چې بنده په جومات کې ډېر وخت تېر کړي د روژې دا میاشت چې تېره شي او د جومات شا شي دا جوماتونه الله ته ژاړي چې خدای په موږ باندې څنګه د عبادتونو بهار راغلی او دا اوس را باندې څنګه خزان راغلی سپېره هوا ولګېده د جومات دا ځمکه ژوندی ده دې کې به پنډې نه وځي ټولې ځمکې ژوندی دي او د جومات دا ځمکه د دې حکم داسې دی چې په دې کې ګرانتې قدم پک ناست دی په دې کې به چغې سورې نه وی په دې کې به په تېز اواز خبرې نه کوې تر دې چې جومات کې څوک شور کوي هغه ته به نه وایي چې چپ شه بس هغه دې لګي هغه پې شورګانې کوي ته به شور نه جوړوې لکه د جومات آداب په عمل کېږي او په دې الله خفه کېږي جومات کې چې بنده خبرې کوي یا د رخصتي چیز اعلان کوي او یا دنیاوي بحث مباحثه شروع وي دې وخت کې مسلمان ته د جومات کې څه پیدا کېږي تاسو په خبر نه یې کتاب لیکلی دی چې کوم بنده په جومات کې په دنیاوي خبرو کې مصروف شو دې خو راغلی رحمت د حاصلولو دپاره د ثواب دپاره راغلی دی دغه فرشتې الله راولېږي او دې بنده ته وایي چې د الله بنده چپ شه اسکت یا ولی الله اے د الله دوستا خاموش شه دا مسلمان که په خبره پوهېږي
دنیاوي خبرې به پرېږدي خو که احساس ورته وړی شو او خبرې بیا جاري وساتلې دنیاوي بحث مباحثه ده دنیاوي خبرې دي او بیا به چپ کېږي الله ولا بیا فرشتې راولېږي او دا فرشتې ورته غوسه وي ورته وایي اسکت یا عدو الله اے د الله دشمنه چپ شه دې د الله دوستۍ نه راغلی که دشمنۍ ده او سلې یې واخیستل تاوان یې وکړ د الله دشمني ورته میلاو شوه که چپ شو نو زه بیا توبه وباسي څه ناڅه په ګډه کې به پاتې شي خو که چپ نه شو بیا هم په دنیا دا خبرې کوي او خبرې نه بدلوي دغه فرشتې الله بیا راولېږي اوس ورته ډېرې په غوسه وي او دا فرشتې ورته خیوې کوي اسکت یا عدو الله لعنت الله علیک اے د الله دشمنه خاموش شه او پتا دې د الله لعنت وي لعنت یو داسې خطرناکه خیره ده جمدي کافر ته لعنت نه وي یو کافر چې هغه د الله نوم نه مني الله نه مني ستا عقیده او اسلام نه مني حدیث کې راغلی دی چې په دې کافر باندې لعنت نه وي ځکه چې دا لعنت په پتا راځي چې تا ویلې دی هغه باندې نه ورځي په جمدي کافر باندې لعنت نه وي او د مسلمان یو دوه عملونه داسې دي چې دا دې د وجه خدای په خپل لعنتونه وي حالانکه خدای وایي چې د کافر لعنت به وایي خطرناک دی یو جرم د مسلمان دا دی لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت وي په کافر په دروغجنو خلکو باندې دا دروغ دا یو دومره خراب عمل دی چې د دې د داسې دا باندې د مسلمان د دنیا د لعنت مستحق وګرځېد حالانکه د خدای حکم دی چې په کافر باندې لعنت کوي او الله په خپل د دروغجن سړي باندې لعنت کوي معلومه شوه چې دا دروغ کفر اصل لوی جرم دی او دا دروغ د هغې نه کوچک جرم ځکه ښکاري چې په کافر وي لعنت مه وایه او د مسلمان دروغجن یې لعنت ویلی دی معلومه شوه چې دا دروغ یو حرام عمل دی دې نه ځان وساتئ او یو د لعنت دویم خراب عمل هغه دا دی چې بنده په جومات کې دنیاوي خبرې کوي په دروغجن باندې الله لعنت ویلی دی او په دنیاوي خبرې په جومات کې کول په ده باندې فرشتو لعنت وایي اسکت یا عدو الله خاموشه د الله دشمنه لعنت الله علیک تا د الله لعنت دي دا خبرې جومات ته موږ دې خبرو ته نه راځو چې موږ ته دا تاوان او خسران ویلو چې موږ زیان او تاوان وکړو دې لپاره څوک نه راځي موږ د الله د صلح لپاره راځو چې خپل الله راضي کړو صلح وکړو چې جومات ته راغلې د صلح لپاره هلته د صلح خراب شي او نور اختلاف زیات شي نو ته ووایه چې دا فایده وکړه د نقصان یو لوی جرم دی کو خطايي له جمعات د آداب او خیال ساتل پکار دي او څنګه چې جمعات آباد د رمضان مبارک کې داسې د اختر نه قسم پکار دي چې آماده او ساتل تشکي اسمان کې چې پوریا زندگی د اسمان د ستوري پړقېږي او ځلېږي او تمام انسانان د دې لذت محسوسي خوند نه اخلي دا یو ښکلې نظاره وي د فرشتو لپاره به کومه ښکلې نظاره وي روایاتو کې راغلي دي چې څنګه د اسمان ستوري د انسانانو لپاره دلکش نظارې وي دغه شان د اسمان د فرشتو لپاره جوماتونه
او په کورونو کې هغه ځایونه چې دوه باندې سجدې لکې عبادتونه کېږي هغه ځایونه داسې دي لکه تاسو ته چې د شپې اسمان کې ستوري ښکاري او خوند یې داسې د شپې او د ورځې فرښتو ته د ځمکو د مسجدونه او ځای د سجدو ښکلې ښکاري فرښتې د دې نه خوند او مزه اخلي د کوم ځای نه چې فرښتې خوند او مزه اخلي هغه ځایونو کې ځان حاضر کې چې هلته ستاسو غیر حاضري ونه لګي کوم ځای کې چې ستاسو حاضري پکار ده چې هلته غیر حاضر نه شي کوم ځای چې ستا غیر حاضري پکار ده چې هلته حاضر نه شي دا د جومات یو څو خبرې آدابو کې شامل دي ما ته خبر دی له جومات کې غیر ضروري خبرو کې ما راغلی چې دا جرم دی ګناه ده په جومات کې د روشي سیز اعلان سیګ نه دی په جومات کې د هر روشي سیز اعلان دا ناجایز دی یا چې د جلسه جلوسي څه احتجاج وي دا غي لپاره د جومات نه اعلان وشي هغه اعلان به ناجایز وي ټول کتابونه دا لیکلي دي چې په جومات کې د روښې وسیز اعلان ګناه ده او د بنده حرام کاری او ګناه او ځان له فرښتو خیره وګرځي دا تاوان دا روښې وسیز لپاره چې اعلان وشي او دا وړي د نوته مسکه دې بنده په جومات کې یو روښې وسیز لپاره اعلان کړی دا اورېدل ته مسکه حدیث کې راغلي دي چې څنګه جمعات کې اذان کیږي ته جواب ورکړي کتاب لیکلي چې په جمعات کې د روشنی سیند اعلان شو نو ته د دې جواب ورکړي او د دې جواب وستي چې خدای دې پیدا کړي کتاب لیکلي چې اعلان دی وړي چې دا شی روشنی دې ته چاته معلومات نو رابطه کې جمعات ته راوړل نو د دې اعلان په جواب کې دی وایا دا شیر الله پیدا نه کی روح پروت دی خدای وساتي دا کتاب جوړه کوم څه د پاره چې په جومات کې اعلان وشو دا روشي وسیل نو دعا وکړي چې رب او تکي چې خدای کله پیدا مونږ دا په دې باندې عمل وي او دا څنګه د اخیره شریعت خوندل چې وکړي حکم یې کړی دی چې دا د جومات ادب د خپل لاندې شوی جومات د دې لپاره په جومات کې د مړي اعلان جایز دی کړی دی د مړي لپاره هغه اعلان جایز دی په جومات کې کوم اعلان کې چې د مړي په ورته نومونو شو پیژني مثال په تور یو سړی وفات شوی دی ظاهر خبره ده پلان او ضرور په نوم به خلک پیژني او که ضرور په نوم نه د تر په نوم به پیژني یا د ماما په نوم به پیژني خطبه یا درې نومونه د دې د زیاتې د نیمګړي لپاره په اعلان کې قصې پکاري چې د فلاني زوی د فلاني ورور د فلاني وروڼه د فلاني د ماما د فلاني د کورځي او نور نو په دې قصې لیکلي جمعه کې دا اعلان ناجایز دي ګناه اسو کوئی نو موږ څنګه دې په ټول نو خلک پیژني بغاړي دې له سپیکر وتړي او باندې د ورځې کوټ کوټ ته आवाज ورسي او په جومات کې د ټول درو نمبر نزياتي نمونه د پوری د پار اعلان کې ناجایز دی او بیا د فرشتي کې لري کوي ګناه ټول دې نمونه دي بیا دې علاوه په جومات کې د جلسې جلوس لپاره یا د احتجاج لپاره چې د کیس لپاره وګورئ کیس باندې روډ په باندې تاسو کړی تاسو چې چا ورېدلی هغه دې وایي چې دا بد شوي دي چې دومره هم دا لپاره آزاد شو د نقصان نه بچ دی او چې چا دا اعلان کړی دی چې د کیس د بندش باندې احتجاجي تر ورغون باندې روډ باندې نو کدا اعلان په جماعتونو کې چا کړی ناجایز او د ګناه حرام عمل کړی دی نو توبه استغفار دی توبه دې وسره الله غفور رحیم دې معاف کړي نو دا خبرې د جماعتونو نه بار اوساته جمعه کې به اذان کیږي د مړي د جنازې لپاره مختصر اعلان کیږي
یا واعظ نصیحت بکیږي کنات وی د حضور د فرمان او د عمل موږ ته ثبوت ملاویږي چې نه خیر د جمعات کې بیانېږي په لوډ سپیکر دی خیر دی په جمعات کې په لوډ سپیکر باندې مسلسل د قرآن تلاوت هم ناجیزه ده دغه لفظونو ته خیال کوئ بیا به کله نه خطا کېږي ما یو لفظ استعمال کړو جمعات کې د قرآن تلاوت چې مسلسل یو بریک پکې نه وي دا هم په لوډ سپیکر باندې ناجیزه دی څوک به بیمار وي څوک میندې به ماشومانو ته کوي څوک به مېلمنو سره مصروف وي څوک به څه کوي څوک څه او تلاوت واجب دی چې کوم ځای شروع وي ور په وتلګي ولته ثواب کې د خلک د بازار کې مبتلا کړي وي واعظ نصیحت ته وګورم چې نو واعظ ته وګورئ خو د واجب نه دي خلک د خپل کارونه کوي خو د تلاوت د قرآن مسله دا ده چې کوم ځای شروع وي نو یا به ته کې یا به د خپل دی او باندې چې یو شان تلاوت په لوډ سپیکر شروع وي نو سیا به د خپل خچا بریږي ضروري کارونه به بدل او سب بدل او تلاوت ته خاموش دي داسې سوکې نه د جمعات نه چې یو شان تلاوت شروع دي خلکو له ثواب کوي ګازا دغه ډولې دې تفسیر ته خیال کوي نه په خطا کېږي زبان مطلب نه آگاهی دلاویږي او جمعات کې ناجایز کارونو نظام اوساته او جمعات د آبادی چې څنګه محدود ایداسي شرعي احکام پورې محدود اوساته بعضی کارونه د عبادت په جمعات کې د ممانعتي لکه په جمعات کې د جنازې مرز بشکه چې د عبادت دی جنازه په عبادت دی وناره جمعات د بار شریعت قوتله ده پیغمبر علیہ السلام حکم کړی چې دا په مسجد کې لکه نو عبادت ته د جمعات نه بعد کچا په جمعات کې وګورو الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي او تاسو ته د احکام په بیان کې ما ویلو نن د بیان ورما او زما خبره یو درخواست وی او خالص د الله د رضا وی څنګه چې په رمضان کې د جمعات په تاسو کول اختیار نه زمون د جمع چې دی وخت کوم ملګری حاضر دي دې ته به هغه خپل محسوسيږي او د دې ټول به دغه خواهش وي چې تاسو د جمعات دوباره آباد کې د رمضان نه غیر ټول کال تاسو په خپل اختیار د جمعات په باندې خپل اختیار الله دې تاسو په باقي د جمعاتونه دې الله آباد کی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار या अजीज या गफ्फार या रहमान। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।